أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. سورة الرعد 35 نمبر آیت. په دې 35 نمبر آیت کې د جنتیانو اخیرنی انجام ذکر کیږي. د اخیرنی انجام تفصیل لږ په اخره کې به دوی سره سکیږي. الله تعالی مثل الجنة التي حال جنت هغه مثل په معنا د حالت سره دی. د هغه جنت حالت او عد المتقون چې د هغه وعده د پرهیزګارانو سره شوی ده. پرهیزګار هغه کس ته ویل کېږي چې د شرک نه ځان ساتي، د الله تعالی د نافرمانو نه ځان ساتي، چې څومره نافرمانی دی هغې نه دی پرهیز کوي. نو دغه نافرمانو نه د پرهیز کوونکو خلکو سره چې کومه وعده د جنت شوې ده، نو دغه حالت داسې دی تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د دې نه نهرونه. د دغه جنت لاندې به نهرونه بهیږي. دې ذکر کې معمولي غونته کې سوال دی، مخکې موږ هغې ذکر کړی و چیرې جنت لاندې چې کله نهر بهیږي دې نه به سړی فایده څنګه حاصلوي، دې ته به کته کویی کوي که څنګه چل به کوي. نو تفسیر یسیر د هغې جواب کړی دی چې د جنت لاندې د نهر بهېدو دا معنا نه ده چې تل لاندې به بهیږي، بلکې د دې معنا دا چې د باغ کې جنت کې دننه د بنګلو او د ونو لاندې به بهیږي. نو بیا خو سوال په خپله باندې حل شو. نو د هر جنتي په باغ کې به څلور قسمه نهرونه یي، د هغې پاس مخکې تر شوی دی. نو ځکه انهار جمع د نهر ده، انهار جمع راځي، دا څلور دي، نو په دې وجه باندې جمع استعمال شو. اکلها دائم، میوه د هغې همیشه ده، دایمي همیشه ده، هغې باندې زوال بالکل نه راځي. وظلها، او سایې د هغې هم، سایې او میوې دواړه یې همیشه دي، په هغې کې خزان او جمع نشته دی. تلک عقبى الذین اتقوا، دا انجام د هغه کسانو ده چې پرهیزګاري کړله په دنیا کې. دنیا کې چا د الله تعالی د نافرمانو نه ځان ساتلی دی، نو دقې انجام دی. وعقبى الکافرین النار، او انجام د کافرانو خلکو اور دی، د جهنم اور ته به غورځېږي په آخره کې. نو دا د مؤمنانو او د کافرانو تقابل هم ذکر شو، دواړو منځ کې څومره مقابله ده، څومره بدلون دی، او دواړو انجام تفسیري مضمون هم ذکر شو. والذین، او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورته ورکړی د کتاب، یفرحون بما انزل الیک، دوی خوشحاله دي په هغه څه باندې چې نازل شوي دي تا ته ای پیغمبر. موږ ورته کتاب ورکړی دی، نه مراد عیسایان او یهودیان دي. او آتیناهم الکتاب چې په کوم ځای کې استعمالي کې دی نه به نیکان اهل کتاب مراد دي. نو د دې مطلب دا چې په اهل کتابو کې چې کوم نیکان خلق دي، دیندار عالمان دي، دغه دیندار عالمان یفرحون، خوشحالي کې بما په هغه زمانه انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته ای پیغمبره، قرآن باندې دغه اهل کتاب خوشاله دي چې کوم نیکان خلق دي. څنګه خوشاله دي؟ ځکه خوشاله دي چې د هغوی په کتابونو کې د نبی علیه السلام پیشنګویي موجوده وه، د قرآن پیشنګویي پکې تفسیري موجوده وه. هغوی خو نیکان خلق و، د دنیا لالچ خو په هغې کې ونه، چې کله قرآن هغې واورېده نو پوه چې دا کتاب دی چې زموږ په کتابونو کې پیشنګویي وه او دا ټیک کتاب دی، او په دې باندې عمل پکار دی، او د دې مرتبه او حیثیت واقع د الله تعالی په نسبت ډېر اوچت دی. نو خوشحاله پرې کله چې نجاشي بادشاه د جعفر طیار رضی الله عنه نه تپوس وکړ چې تاسو د مکې معظمې نه ولې هجرت کړی دی راغلي یئ؟ نو ده ورته وویل چې یاره موږ دې وجه نه هجرت وکړ چې هلته کې موږ ته پیغمبر راغی، موږ ته آسماني دین هدایت راکړل، موږ په هغې باندې عمل شروع کړو، په هغې باندې ټول خلک زموږ دشمن شو. نجاشي تپوس وکړ تاسو هغه څه ماته وښایئ چې کوم آسماني کتاب کې نه نازل شوي د وحي څه تاسو ته معلومه ده، ماته یې واوروئ. نو جعفر طیار رضی الله عنه چې دوه سورتونه ورته واورول، نو نجاشي بادشاه په ژړا شو او قسم یې وخوړ چې دا مضمون بیخي د تورات او د انجیل مضمون دی، صرف ژبه بدله، نو هغه مضمون دی، هغې شانه کې مضمون دی. نو دې نه معلومېږي دا چې کوم حق پرست علما او هغې په ټکي باندې پوهېدل چې دا قرآن حق دی. علامات د مضمون نه پته لګېده، د علاماتو نه د پیشنګویانو نه اندازه لګېدله.
نو هغه کسان چې کوم ورکړی د کتاب او یفرحون هغه خوشاله دي بما انزل الیک چې نازل شوی ته پیغمبر قرآن باندې د اهل کتاب خوشاله دي اهل کتاب کې ځنی خلک ومن الاحزاب بعض دغه ډالونه کوم ډالونه اهل کتاب کې ځنی ډېر شته د اهل کتاب او ځنی ډالونه من هغه څوک دي ينکروا چې انکار کوي بعضه حصے د قرآن کم مضامین چې تورات او د انجیل سره مخالف دي دا غي نه سوچ انکار کوي نه مني یا بعضه کې د دوی د خپل کتاب ته اشاره ده چې دغه عیسایانو يهوديانو کې د خلک شته چې د خپل کتاب د ځنی حصے نه منکر دي کومي حصے نه منکر دي هغه حصے نه منکر دي چې کوم کې د نبی عليه السلام علامات پیشنګویانی موجود وي هغه نه مني ولې نه مني مخکې معنی کو چې اوس پیغمبر راغی منکر شو نه مني نو معلومي کې دا چې د خپل کتاب د حصے نه هم دي منکر دي لدی مثال دسی وایي لکه سړی وایي قرآن منم لیکن د سود حرمت نه منم سود حرام نه دی نو دا سړی سنن باندې د قرآن آیات نه د قرآن ځینې حصے نه انکار وکړي د اسی وایي قرآن منم نو کوم ځای کې ومانه یا سړی وایي چې قرآن منم زه مسلمان یم د نبی رسول الله امتی یم لیکن زه د اسلامي حکمرانی قائل نه یم بس څو کوم شی جوړي او ناپیزۍ دا ټیک دی صحیح دی پروا نه کوي نو د دې په نوم باندې دعوه دی وکړي لیکن دومره لوی حصے د قرآن نه دی منکر شو دغه حال لدی اهل کتاب د چې کړه د اهل کتاب د نبی عليه السلام د پیشنګویانو نه او چې کله نبی عليه السلام راغی انکار یې وکړ نه مانو معلومیږي دا چې د خپل کتابونو دغه حصے نه هم دی منکر شو د دې مثال بل انداز باندې د سمویل شي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د متواتر روایتونو معلومیږي چې دې امت کې په اخره زمانہ کې به یو سړی را پیدا کیږي هغه ته مهدی علیہ السلام او د بل ازمانه به اسلامي حکومت قائمېږي داغي علامات یې هم ذکر کړی دي لکه داغي مختصره خلاصه دا ده چې دا کس مکه معظمه کې به اوسېږي او اسلامي امت به داسې پیتنو شکاري چې خلک به اسلامي رهبر نشي پیدا کولای چې دغه قیادت کې اسلامي نظام د لپاره کار وکړي په دې دوران کې به خلک ګرځي چې یاره کله امت دی حالت ته ورسیږي نو الله تعالی یو کس را پیدا کوي دا کس به ګوري مکه معظمه کې چې کله دی ویني د په عبادت کې لګي دا په خپل پته نه هغه سړی چې د خلکو د مشارکت ولو قابل یم دا پته بوته نه خلک ورته وایي چې ته په من کې د نیک معلومیږي ښه سړی ته مشر شي دی ورته وایي نه اړ درو نظمایش دا زنه شم دغه صلاحیت په ما کې نشته خلک به تنګ کې د مدینه منورې دی راپټ شي خلک به معلوم کې چې سړی مدینه منورې ته بیا بس راشي دیو د مکې ته بیا لاړ شي الته کې بیا گیر کې چې دا خبرې مکه مون ته خامخا مشرکیږي ته مونږ ټاکلې ته انتخاب شوی دی به د الله تعالی سوالونه شروع کړي الله پاک دا خلک ما مشرکې او زه صلاحیت نه لرم او زه قابل نه یم په ما کې دغه صلاحیتونه پیدا کړي چې کوم د مشرۍ دي په یو شپه کې به الله اصلاح او غوړ صلاحیتونه په کې پیدا شي سهار له خلکو سره خلکو ته وایي چې ټیک ته تاسو مشر یم لیکن زما سره چې کړه تاسو بیعت کوئ د مشرۍ نو په مرګ باندې بیعت کوئ چې یا به نظام یا به شهادت بل لار به ورنه لټوي خلک به په مرګ باندې بیعت وکړي نو د يهودي کوم غړ تحریکونه چې دي لکه فریمستان الومیت یا داسې نور لوی تحریکونه چې کوم دي هغه ته په یورپ کې فتح ورکړي چې په عربو کې د اسلامي نظام داسې فیدون کې باصلاحیت ځوان پیدا شو خلکو مشر وټاکو او دې کې زمون کفري نظام ته خطر پیدا شو دا غزګین نو بس یو لوی لخر روان شي او دا لخر چې کړه بيدانو مزګین تر ورسیږي الله تعالی وزمه کې خطر را لګایي کله نو وروسته به د مهدی علی السلام ډیر زیات شهرت وشي او ډیر مقبولیت پیدا شي او بدی پیرمن بډر غټ خلک راشي او بیعت وسره اعلان کړي د دې بیعت نه بعد به د کفارو سره یو زبردست جنگ شروع شي او دا به دومره خونړی جنگ چې په هر سلو کسانو کې به لساتیا شهیدان کېږي لس کسان به ژوندي پاتې کېږي او دا غینه بعد به انقلاب راځي دا د نبی عليه السلام پیشنګوی د متواتر روایتونو ثابت دي انکار کول د نه کفر دی خو چې کله مهدی عليه السلام پیدا شي او کم خلک وجدان نه زین منم نو ته پوهیږئ چې د نبی عليه السلام د حدیثونو انکار وشي اگر چې مخکې د دعوت او پیغمبر باندې حدیث باندې لکه دغه ټیم کې منکر ثابت شي دا قصدي حال د بعضه کې دغه مضمون ته دی قول دا ورته وا انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د یو الله دې ځکه کې د مشرکانو تفصیلی جواب ذکر کیږي مشرکانو اعتراض کاو اهل کتاب اعتراض کاو
چې دا پیغمبر نه دی، ولی ډیر مسائل او احکام د بدل او چې بدل نو معلومیږي دا چې د منلو قابل نه دی. تفهیم القرآن ذکر کړی دی، یو اعتراض دا مو چې زمونږ آسماني کتابونه تورات او انجیل موجود دي، قرآن د څه ضرورت دی؟ یو اعتراض په کتاب کا نو دې ځکه کې په اجمالی انداز باندې د هغوی جواب ذکر کیږي، د ټول سوالاتو جوابونه ذکر کیږي. دی آیات باندې د پوهېدلو دپاره او د جواب د حل دپاره مخکې نه یو مختصره خلاصه دې دا ده چې د پیغمبرانو راتګ چې کوم دی نو د پیغمبر د راتګ دپاره دوه غټې خبرې دي. پیغمبر چې کوم مضامین خلکو ته بیانوي نو هغه په دوه حصو کې تقسیم دي. یو دا چې خلکو ته اصولي مسایل ذکر کوي، اصولي چې هغه بنیادی خبرې دي او د آدم علیه السلام نه راواخله تر دې زمانې پورې هغه کې تغییر او تبدیل بالکل نه راځي. نو اوس به وګورو چې د نبی علیه السلام اصول د مخکینی اصول سره برابر دي که برابر نه دي. که اصول یو شان دي که ونه معلومیږي دا چې دا پیغمبر د مخکینی پیغمبرانو نه مخالف نه دی. دویم نمبر چې کوم دی فروعي مسایل دي. نو په احکامو کې نور احکامو کې فروعاتو کې د هر دور سره احکام بدلېدی شي. دیو جن آدم علیه السلام شریعت دا و چې باغی کې به د خور سره نکاح جایز، نوح علیه السلام شریعت کې دا و چې بیخي حرام ګرځید، او داسې ټیم په ټیم احکام بدلیدل تر دې حده پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دین شریعت مکمل شو، تغییر او تبدیل پکې مکمل ختم شو. اوس د اصول د اسلام چې کوم دی شریعت هغه درې خبرې دي. اولنۍ دا ده چې ان اعبد الله، زه بندګي کوم د یو الله. دا په ټولو پیغمبرانو کې ټولو دینونو کې دا خبره اتفاقی ده چې خلک به د یو الله بندګي کوي، د بل چا به نه کوي. نبی علیه السلام وایي زم د یو الله بندګي کوم. معلومه دا چې په دې اصل کې نبی علیه السلام نور پیغمبرانو سره یو شان کې شو. ولا اشرک به، او زه شریک نه نسم د الله تعالی سره. الیه ادعو، دی الله تعالی ته طرف ته زرا بلل کوم. تر پیغمبر د وحی غونډه خلاصه ده. پیغمبر د وحی خلاصه غونډه دا ده چې د الله تعالی طرف ته خلق را بلل او د باطلو سيزونو نه را بیلول او جدا کول، د غیره بیزاره کول. هغه سيزونو نه را بیلول چې هغه انسان ته فایده نشي رسولای او د پوری نه خطر دی. دا د پیغمبر د خلاصه د وحی خلاصه شو. نو بدی خلاصه کې هم نبی عليه السلام د مخکینی پیغمبرانو سره یو شان تک شو. مخکینی پیغمبرانو خلق الله تعالی بالو او دا پیغمبر یې مرابلی. و الیه مآب، او دی الله تعالی ته زما ورتل په قیامت کې، یعنی د بحث بعد الموت عقیده هم لرم چې دوباره ژوندون حق دی. دا درې اصول د ټولو دینونو شریعتونو زمن مشترک دي. دې ته اصول ویل کېږي د تغیر تبدیل نه راځي. دا هم دغه ثانیو شانت کې روان دي. نو اوس دې اصولو کې نبی عليه السلام د مخکینی پیغمبرانو نه بیل نشو، یو شانت کې شو. نو چې بیل نشو د اعتراض سوال په خپل باندې ختم شو، اعتراض د کمزګي نه اس اعتراض پاتې نشو. دویم اعتراض البته د دویمه حصے اعتراض پاتې دی، هغه دا چې احکام منسوخ شو، ځینې احکام منسوخ شو او هغه په ځمانه نور رالو بدل شو. ډېر احکام د سیده چې تورات او انجیل احکام د قران په ذریعہ باندې منسوخ شوي، ترمیم شوي. نو په دې ځکه کې د دغه دویمه حصے جواب ذکر کیږي چې غوړن دین په دوه حصو کې تقسیم شو. اصول کې نبی عليه السلام د ټولو پیغمبرانو سره یو شان دي، پروغ کې فرق راغلی دی، نسخه به کې راغلی ده. اوس داغه جواب ذکر کیږي. الله وکذالک هم دغه شان دي. انزلناه، من نازل کړل د قران حکما د پاره د حکم، په حیثیت د حکم د پاره د حکم، عربیا په عربی ژبه کې. قران کې احکام موجود دي او دغه احکام په عربی ژبه کې دي. نو تفسیر معلوم القرآن وای د عربیین سره وای د خبره ته اشاره وشوه، دا اجمال لتفصیل نه دی. تفصیل وروسته وځي کې براشي چې مخکینی کتابونو کې یو کتاب هم په عربی کې نه دراغله. هغه زمانہ کې عبرانی او سوریانی دي کتابونو کې د ژبه کې کتابونه نازل شوي دي او قرآن په عربی ژبه کې راغی. د مخکینی کتابونو نه مکمل ژبه وسه هم بدل شو، احکام خو احکام دي. نو چې کله ژبه بدله شو نو معلومیږي دا چې مخکینی امتونو ځان له حیثیت او د امت ځان له حیثیت دی. او دې ته اشاره وشوله چې د هر دور د امت د بدلیدلو سره د هغوی صلاحیتونه د هغې ضرورياتو په بنیاد باندې احکام ترمیم کېدی شي. لکه قرآن د نورو ژبو نه راغی عربۍ ته را منتقل شو، نور کتابونه نورو ژبو کې عربۍ ته را منتقل شو.
نو په دغه طریقه باندې کوم احکام چې منسوخ کیږي فروغي احکام چې کوم منسوخ کیږي نو دا د حالاتو د بدلیدلو په تقاضا سره د امت د ضرورت او د غیر صلاحیتونو تقاضا مطابق ځینې احکام منسوخ کیږي او دا نوې خبره نه ده ته انجیل په وجه باندې تورات احکام منسوخ شوي دي تورات په وجه باندې د زبور احکام منسوخ شوي دي او دا سلسله خو د مخکې نه روانه ده نو بده کې خو د سوال پاتې نشو فروغي احکامو کې نسخ راځي قران هم راوستل الله او په اصول کې ناراضي نو ځکه قران د مخکینی کتابونو سره په دغه کې اصول کې مکمل برابر شو دا د خبرې خلاصه شو چې د نبی رسول الله راتګ ته ضرورت شته او مخکینی کتابونه کافی نشو او دغه چې کوم د نسخ ولا احکام دي خپل ځای باندې بیخي ټیک ټاک ثابت شو الله تعالی نبی رسول الله ته ولا ان تبعت کتابداري وکي اهواهم د خواهشات د کافرانو بعد ما ورث د حق نه جاءك چرقل تا من العلم علم ته اسماني او شرعي علم باندې پوي شوی چې اسماني احکام څنګه دي اصول څنګه دي فروع څنګه دي دغه تفصيلات ته د وحي بذریعہ باندې خود لري شوی او بیا هم ته څه وکړي چې کافرانو سره گزاره وکړي او د کافرانو ځینې خبرې واوري ځینې خبرې کو سره گزاره وکړي مالک نبی استاده پاره من الله د الله تعالی نه من ولي حس کارساز ولا واق او نه بچ کون کې بیا به هیڅ بچ نه کی او نه هیڅ ملګری دوسرا پیدا شي د دې آیت مخاطب چې کوم دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لیکن دا تعلیم دی امت چې د الله پیغمبر لوی هستی د کافرانو په معمولی تابعداري سره هغه د صحت ترسي چې نه یې دوسرا پیدا کېدې شي او نه بیا بچکون کې را پیدا کېدې شي یعنی عذاب مستحق بګرځي نو یو عام امت چې د کافرانو په صف کې ودرېږي دا غي سره ملګرتیا کوي او دا غي خبري اوري دا غي خبري عملي کوي دا په صحیح حیثیت دغه حکم دی ډېر په صراحت سره کامل درجه باندې معلوم شي او اصل کې دا خطاب خو نبی عليه السلام ته لیکن تعلیم امت ته رجو امت تاسو رسونه کې د کافرانو په لارو باندې تګ ونه کوي